والشعراء يتبعهم الغاوون. د دې آیت څه مطلب دی چې والشعراء يتبعهم الغاوون؟ دا په اصل کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نبوت باندې چې کوم سوال دی هغه جواب دی. هغه سوال داو چې دا پیغمبر شاعر دی. تو الله جواب وکړو چې پیغمبر شاعر ځکه نه دی چې شعرا داسې خلک دی چې د هغوی ملګري ټول بېلاري. په شعراو پسې څوک رواني ګانې بجانې څوک اوري؟ لوپران مولیان ګانې مانې نه اوري. که چېرته اوري پټې به اوري، د خلکو مخکې نشي اورېدی که نه نشي اورېدی، ځکه چې دا ورته پته ده چې دا ګناه ده. ښه سړی دی، سړی تبلیغي دی، امیر صاحب دی، ګیره برېښه ده، هغه چېرته ګانې مانې اوري نه. په لارو باندې تاسو سره د هلکان مخې له درځي نو هینډسپریانې په غوږ کې ښودي. دا به چا ښودي؟ دا به دې شخولي به ښودي لوپر چې کوم سړی ښه سنجیده انسان دی، په غوږ کې هینډسپري نه ږدي. بیا نو که ویلپرز نبی علیہ السلام شاعر وی نو د نبی علیہ السلام ملګري به بیا لوپران وی. د نبی علیہ السلام ملګري لوپران نه دي، چې نه دي نو پیغمبر شاعر نه دی. نبی علیہ السلام به شعر نه وایو. البته سوال لازم چې نبی علیہ السلام خو شعرونه ویلي دي. نو جواب دا دی، دوه جواب دي. یا خو خپل شعر د پیغمبر نشته دی چې کم شعرونه ویلي دي نو دا شعرونه بنیادي طور باندې د بل چا شعرونه وو. او دویم نمبر دا ده چې شعر به وایو هم به غلط وایو، د شعر په ذوق کې به نه شو ویلی. او ویل یو شعر یې ووایو چې کفا بالاسلام والشیب للمرء ناهیه، کفا بالاسلام والشیب للمرء ناهیه. مطلب دا دی چې سړی دپاره اسلام او بوډاوالی دا داسې څیزونه ګرځي چې سړی د ګناه نه بچ کوي. یا بوډا شي ګناهونه پرېږدي یا مسلمان شي. وی ابوبکر ورته وی چې دا شعر دی غلط وایو. ویل څنګه دی؟ ویل کفا الشیب والاسلام للمرء ناهیه. کپا شیب والاسلام، یو اسلام مخکې، شیب مخکې دی، اسلام وروسته دی، او با پکې نشته دی. دا پکې دوه غلطیانې وکړلې. نو نبي علیه الصلاۃ والسلام به اشعار چې ویل اکثر به غلط ویلو. او د شعر نبی علیه السلام په خپله باندې مذمت بیان کړی دی. لأن یمتلئ جوف احدکم قیها خیر له من ان یمتلئ الشعر. وایي که د چا خېټه د ګندګو نه او د نوونو نه او د الټو نه ډکه شي خیر دی، خو چې د شعر نه ډکه نه شي. شاعر د پیغمبر نه وخوښ. کم شاعران؟ هغه شاعران چې د هغوی شاعري د څه ده؟ د ښځو نه تاویږي، د ګناهونو خبرې پکې کوي، د خلکو د جذباتو سره لوبې کوي. لکه نن سبا چې دا کومه د خلک ګلوکاران وایي، ګلوکار د ګلونو کار کوي، د ګلونو کار نه کوي. دا په اصل کې ډمان دي. نن ورته نوم بدل شوی. دا ډمان دا د رسول الله بدیش، ډمان د الله د رسول بدیش. خو د هغې باوجود نبی علیه الصلاۃ والسلام شاعران ساتلی دي. حسان بن ثابت یې ساتلی دی، هغه شعرونه ویلو. نو جواب دا دی چې شعر و شاعري دوه قسمه ده. یو ښه شاعري ده چې د دین حفاظت پکې کېږي، د اسلام خدمت پکې کېږي، او دارنګې عشقي اشعار نه د چا جذبات نه راوچتې نو جایز. او د دې نه علاوه چې دا اوتي بوتي نو دا جایز. لاندې د هغې شعرونو شرایط بیانېږي چې کم کم شعر صحیح دی. والشعراء شاعران یتبعهم روان دي په دې پسې الغاون ګمراهه. علم ترى تنګورې انم چې دی فی کل واد، په هر پروګرام کې هیمون غږیږي، هر پروګرام کې غږیږي. شاعران هر پروګرام لذي. نن د یو سره سبا د بل سره. نعتخوانان ته خیال نه؟ نعتخوانان تاسو کې څوک نه خفه نه شي، خو نعتخوانان چې بس هر پروګرام کې به نعتخوانان سر ووهي. هر پروګرام کې دا نه ګوري دا پروګرام د چا دی، بس سر وهاو پیسې میسې اله. نو علم ترى تنګورې انم بېشک دی فی کل واد، په هر وادی کې، پی کل وادن په هر دره کې، په هر ځای کې یهیمون تږي ګرځي. یهیمون هایم تږي وخته وي، کالهیم چې وروسته راځي تږی. یهیمون یذهبون کالهائم، د تږي په شانې ګرځي ځکه پیسو له روان دی. فی کل وادن په هر دره کې، په هر ځای کې یهیمون حیران پریشان ګرځي، تږي ګرځي. وانهم بشک دوی یقولون وایي ما هغه څه لا یفعلون چې کوي نو. د مدینې نعتونه وایي، مدینې نعتونه، او مدینې ته به نه ځي. او یا دا د نبي علیه السلام د عشق او دعوې به کوي، او په زړه کې به د دنیا محبت پروت وي. نو دا دوه قسمه خلک د الله نه دي خوښ. البته چې د چا شاعري د دین شاعري ده، ښه شاعري ده، دغې صفت الله کوي. الا الذین، مگر هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا الصالحات، نیک اعمال یې کړي دي، وذکروا الله کثیرا، ایمان والا یو، عمل صالح دوا،
وذكروا الله كثيرا الله به ډېر ډېر یادې درې وانتصروا دی بدل اخلی من بعد ما ظلموا ورسته هغه نه چې بدی باندې کم ظلم شوی دی د کافر نه د ظلم بدلالي د سلور شرطونه چې به کوي شاعري بیا ټیک ده